مرصدی منم مرصدی منم ما په عدالت کې ستا جرمونه دوه دي. السلام علیکم. ما خو زمونږ خزانه کلی دی په دوزو علاقه کې. اول ته زه پیدا شوی او زمونږ والد صاحب چې کوم نو هغه پروډوسر لالا سردار خان او زمونږ وړومبی فلم چې و نو اوربل و او دی نه پس بیا پکې زمونږ شوق پیدا شو نو د 91 نه بیا ما کار شروع کړو. 200 فلمونه به کړي ایز هیرو او لا لګیو د خیره سره انشاءالله چې مخکې به څونه ځو. پاکستان کې زما خیال دی اردو فلمونه اوس لږ ډېر شروع دي، باقي خو چې انډسټري روانه وه او انډسټري تر اوسه پورې دا څونه سفر وکړو نو دا صرف د پښتو فلم په وجه وکړو. هغه بله خبره چې زمونږ میډیا ده یا زمونږ الکترونیک میډیا ده یا زمونږ ګورنمنټ دی هغه دې طرف ته سپورټ نه ورکوي. دا کم خلک چې مثلا خبره ده های جنټ دي یا ځان ته څه وایي فلم یو ځل نیم ګوري. مونږ خو بیسک فلم جوړو خپل ماسس طبقې له کوم چې بار فلم ګورو. فلم چرم په د خلکو نه چلیږي، فلم چې چلیږي دا په ماسس طبقه باندې چلیږي. نو چې کوم زموږ د ماسس طبقه د غریبانان دي نو هغوی دپاره موږ کار کوو. زمونږ چې هیروګان نو موږ د هغوی دپاره هیروګان. دا کوم حالات چې دي تا سره نیټ یعنې هر څه تا سره په جیب کې پراته دي او بیا د پښتو فلم جوړیږي او هغې له خلک راځي او هغه په سینما کې فلم ګوري. نو زما خیال د دې نه غټه خبره خو نشته. یعنې زمونږ تقریبا 200 خو چینل چلیږي، اردو، پنجابي، پښتو، انګلیش، هر قسم چینل چلیږي. بیا هر قسم فلم ته ګوري. د دنیا چې څومره دنیا ده د ټولې دنیا ته فلم ګوري او بیا په هغې کې خلک پښتو فلم ته راځي. نو دا زما خیال دی چې ډېره غټه خبره ده. که په دې څوک سوچ وکړي اله او که سوچ نه کوي نو تنقید والا دي کوي دي لګیا دي بس تنقیدونه دي. خو موږ هسې اورو د بلا مودې نه اورو تنقید. خو بس دلته زمونږ مسله دلته تنقید برای تنقید دی. د پښتو فلم مسله دا چې ستا په کې پی کې ټوټل سینماګانې ختم شوې. نو ګورنمنټ له پکار چې هغه د سینماګانو طرف ته توجه ورکړي چې هغه دې سینماګانې جوړ کړي. نو دې سره یوازې دا نه چې صرف اکټرانو ته فایده ده یا څه ډېرې دنیا ته فایده ده، ځکه چې دا یو فلم ستا په ټول پاکستان کې چلیږي او بیا میډل ایسټ ته هم ځي، افغانستان ته هم ځي. نو هلته هم موږ ته ډېر ټیکسز راځي، ډېره پیسه راځي. بیا دې یو سینما سره یو فلم سره ډېر خاندانونه انوالي، کم از کم 50-60 فیملیان دې سره انوالي. بیا چې کله فلم په سینما کې ولګي نو بیا ورسره سینما والا څومره خلک انوالي. بیا سینما نه بهر چې کوم خلک کار کوي دا چابلي فروش وغیره دا څوک څه خرڅوي څوک څه خرڅوي. نو دا ټوټل دنیا چې کومه ده دا یو فلم سره انواله ده. پاکستان کې فلم ختم دی، پښتو فلم بیا هم جوړېږي او خلک یې ګوري نه جوړېږي. چې نیک اتې نو بیا به نه جوړېده. د پښتو فلم ویورشپ هماغسې دی خو د پښتو سینما نشته. د پښتو په ژبه کې موږ فلم جوړو. بل فلم چې کوم دی نو فلم ستا فلم چې کوم دی نن سبا ټوټل ورلډ سره مقابله کوي، ټوټل دنیا سره مقابله کوي. دا شی نه دی چې ته په ما باندې بل دغه مسلط کې دا بالکل دا خبره نشته. د پښتو فلم جوړیږي او جوړیږي ولې چې خلک یې ګوري، ویورشپ یې ډېر زیات دی. هغه خو د دې خلکو ذهن کې هسې غلط فهمي چې د پښتو فلم بدنام دی. د پښتو فلم ما ته بدنام کړی دی، نور چا نه دی. بهر نه خلک نه دي راغلي. بس دلته به راشي جي بس 2 چټه به ولیکي جي ډیس له به ولیکي داسې چلو شو، فلانې به دا ولیکي جي داسې چلو شو. بهی دنیا کم ځای ته ورسېده، تاسو هماغه په دغه کې لګیا یې، هماغه اعتراضونه دي، هماغه خبرې. دنیا کم ځای ته ورسېده. ته ورشه دنیا کې وګوره چې څه نه کېږي. او بیا هم ستا د پښتو فلم دومره دی چې ستا د پښتو فلم کتوله خلک سپیشل راځي او ستا فلم ګوري. په دې دومره یعنې تا سره میډیا په جیب کې پرته ده. د دنیا هر فلم ته ګوري، د دنیا هر ډرامه ته ګوري، هر شی ګوري. او بیا هم ستا پښتو فلم له راځي. نو زه یم چې د پښتو فلم بهترین فلم جوړیږي او زموږ د پښتو فلم مقابله هیڅوک نشي کولی. کله به ښه جوړیږي کله به خراب جوړیږي. دا خو دې سره انوال دی. که په هالیوډ کې جوړي او که په بالیوډ کې جوړیږي ښه فلم هیټ کېږي او خراب فلم فلاپ کېږي. ستا د پښتو ژبه کې ما ته ووایه ستا دیسه ستا د پښتو چېرته یو چینل شته؟ ستا که مثلا خبره یو چینل جوړ شوی دی نو هغه هم چېرته پنجابیانو جوړ کړی. باقي چې دلته کوم چینل مینل دی نو هغه خو چینل نه دی، هغه هسې ګپ شپ دی. دا خو زمونږ دغه وس دی، مونږ دغه شانتي کولی شو. او چې ته تنقید کوې نو تا کې که ایمان وي نرتوب در کې وي نو راشه ته ښه فلم جوړ کړه کنه. مونږ خو دغه جوړو او انشاءالله چې همدغه جوړو عوام مې خوښوي. دا ځکه تر اوسه پورې پښتو فلم په پاکستان کې شته، ستا پنجابي فلم نن نشته.
ستا اردو فلم هسې هغه فارمیلیټي پوره کېږي هغه فلمونه نشته چې به درز فلمونه به چېرته کال کې یا شپږو میاشتو کې یو فلم دوه ریلیز شي زه خو دا وایم چې دا خو د میډیا الکترونیک میډیا دا ټوټل له پکار چې هغه دې طرف ته لږه توجه ورکړي ځکه که دوی توجه نه ورکړي نو د پښتو فلم به زما خیال دی چې بیا صرف تاریخ کې یادېږي چې یاره د پښتو فلم جوړېدو نو زما د میډیا ته دا خواست دی چې هغه دې طرف ته لږه توجه ورکړي ځکه چې زمونږ په کې پي کې کې تقریبا سینماګانې ختمې شوې نو چې سینماګانې ختمې شي نو فلم به ختم چې فلم ختم شي نو بیا به د پښتو نوم څوک نه علي د پښتو نامه به ختمه شي نو مونږ دا نه غواړو چې یاره د پښتو فلم دې ختم شي یا د پښتو نامه دې ختمه شي ځکه چې په دنیا کې دا یو قوم امیج جوړېږي نو هغه د فلم په تھرو باندې جوړېږي ځکه چې کوم ځای کې دا ستا د کمرشلیزم وي فلم جوړېږي ډرامه جوړېږي نو دا امیج چې کوم دی نو ستا په بهر دنیا کې هم ښکاره کېږي چې یاره دې خلکو کې خو د شعور شته دا خلک خو میوزیکل ذهن واله دي یا مثلا خبره انټرټینمنټ واله دي صرف دهشتګرد نه دي لکه څنګه چې موږ خلکو بدنام کړو